بسم الله الرحمن الرحيم. التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع حاله وشانه عند السامع، يعني يجعل حاله ثابتا مقررا عنده في النسبة في كونه منسوبا أو منسوبا إليه. وكشيكا آسان سبق دي دا څلورم بحث دی د توابعونه. یو د مطلق تابع په تعریف کې او دویم تابع اول نعت په بیان کې او دریم د تابع ثانی عطف بیانو. دا څلورم بحث دی کې د دریم تابع تاکید بیان دی. نو اول با تعریف د تاکید کو تاکید چاته وي او دویم به تقسیم کو. نن سبق کې به قواعد ګورو اور سره. تعریف کې درې اجزا دي. تابعون اغا تابع ته ویل کېږي یو جز يقرر امر المتبوع چې حال او شان د خپل متبوع مضبوطی سامع ته چې متکلم را پاتېږي د دې تابع چې کوم متبوع دی په تابع باندې د هغې شان او حال مضبوطی لنډه دا ده هغه تابع ته ویل کېږي چې حال او شان د مطبوع مضبوطی سامع ته څو جدا شو دوا یا په نسبت کی مضبوطی بی نسبت کا زما مضبوط شوه دی د چا منصوب الیه ده یا زما د منصوب بل چا ته نسبت شوه زما مطبوع چې دی منصوب دی په دې کې مضبوطی او یا حال مضبوطی په شمول کې چې زما مطبوع خپل ټول افراد ته شامل دی نرسیږي. هغه تابع ته ویل کېږي یو جز چې مضبوطی حال او شان د مطبوع دوا په نسبت کې یا په شمول کې څو شو درې. التابع جنس دی يقرر امر المطبوع سره بدل معطوف او نعت بار شو خپل بیان کوي او بالنسبه فی النسبه او الشمول بدی سره عطف بیان بار شو خپل ورته بیان کوي. نو وښه ته آسان دي. التاکید تابعون تاکید چې د هغه تابع ته ویل کېږي يقرر امر المتبوع چې مضبوطی او شان د مطبوع امر نه او د فقه یا د اصول فقه ولا امر نه دی مراد. عرفي امر ته مراد دی. عرفي معنی یعنی حال خلک وایي کنه امر دې کار دې څنګه دی عمل دې څنګه چې مضبوطی امر المتبوع حاله حال د مطبوع وشان او شان د مطبوع چاته مضبوطی دا خود مخکې نه مضبوطو کنه شانې وایي چې مخکې نه متکلم د مضبوطو کنه دلته چاته مضبوطی عند السامع یعنی یجعل حاله غرضی حال د مطبوع ثابتا ثابت مقررا مضبوط عنده سامع ته. لکه ګورئ جانی زیدون نماته هو یقین دی زید راغله خو تاسو سامعین وتا کې دې شي زین کیم دای چې دا یادې زید خو بل څوک راغلی نو زه یم جان زیدون دوباره یم بل څوک نه یادوم زید یادوم. نو شان امر د زید مضبوط شو کنه شو دی. دویم زید دا تابع دی. دا اول زید هغه مطبوع دی. شان یې څه کو مضبوط کو په څه کې نسبت کې کوم نسبت د جاء شوه عمده شوه فی النسبت ای فی کونه منصوبا پدې کې چې دا منصوب دی. ما تاسو ویلو تابع وای زما دا مطبوع مضبوط دی په نسبت کې. څه مطلب زما دا مطبوع منصوب دی د دبل ته نسبت شوه لکه ضرب زیدون کې د ضرب نسبت چاته شوه زید ته ضرب زیدون نتبه وی کې شي وهله نه اسیلاس په والی بس دې ته وهل وینا ضرب زیدون څو بیری ویلو دو بیری د دویم پر ضرب ویل چې دی د دویم ضرب دې د خپل مطبوع د اول ضرب شان مضبوط کو دې به بده باندې کنه ادا په څه کې منسوب کی چې لکه زما مطبوع منسوب دی خدا زمون کوم مقصدی بحث ته دا غي نه دی ځکه دا خو فعل دی. دغه پر اصلي مثال څه وی زید قائم زید ولال دی دا وی کړي شي ولال نه خو درېږي باندې مړ قائم د دویم قائم د اول قائم حال مضبوط کو پڅ کې چې دا منسوب دی چاته زید ته
او کله برعکس کوي حال د مطبوع مضبوطه بده کې چې منسوب الیه ده جانی زید زید را لیکلی شي زید نه بل څوک زید دوباره وي دا بچا کې مضبوط شو منسوب الیه کې کا وته ګورئ فکونه بدی خبره کې چې دا مطبوع چې دا به منسوب وي بل چاته او منسوبا الیه یا بدل بل څوک منسوب وي فيثبت عنده نو ثابت بشي مضبوط بشي سامعتا ويتحقق ان المنسوب او المنسوب اليه في هذه النسبه او متحقق بشي كمنسوب بي اول صورت کی زید قائم قائم کی یا منسوب الیه ولک جانی زید زید کی في هذه النسبه هو المطبوع متحقق شو منسوب کی منسوب الیه بدی نسبت کی چا څوک دی مطبوع دی لا غیر بل څوک نه دی زید قائم دی جالس نه دی او مجیت د زید دی بل چا نه دی ډول مثالونه ولګیدل تاسو پیږئ اوس سوالدار ماته لګ بره ګورئ چې دا تابع د خپل مطبوع حال مضبوطی د دې حیثیت نه چې منسوب دی یا منسوب الیه دی ولی مضبوطی چل څه شوی دی چې سامع ته د حال د مطبوع مضبوطی وایي جی درې فائدې کېدلی شي یا خدا چې سامع نه دی متوجه غفلت کې دی دنه د غفلت لري کې لکه جانی زید زید دواره وایي کنه زید په او واده ورته کنه دو بیرې مې ته ویلو ضرب ضرب زید زید قائم قائم غفلت کې دی یو او دویم ښه کومه دی کې دې شي دا مخاطب په متکلم باندې د غلطۍ ګمان کې چې غلط شو جانی زید نه جانی امر او د جانی زید ویلو نو متکلم متوي دا کوم غلطي ګمان په ما کې ته بغتای وره جانی زید زید هم زید یا دا مدار ته پته امر نه د څو فائدې شوري یو دا چې غفلت دغه لري کوي او دویم دا چې کتاب ما باندې د غلطۍ کوم ګمان کې دا غلطي زمانه ده اور دریم بل امر روان دی ويدحق كم ندورسه وذلك اما لدفع ضرر الغفله یا خدای د بروي چې د فشي ضرر د غفلت د سامعنا او لدفع ظنه یا د بشي ګمان د سامع بالمتکلم بمتکلم باندې د څه ګمان الغلط د غلط وذلك الدفع يكون بتكرير اللفظ د دفع د دې د لری کول وسطره قوي تقریر اللفظ سره بیخه د به اضافه تاکیدی لفظي کې بیان روان دي لفظ به مکرر وي نو که منصوب کی تاکید کې یا مکرر وي زید قائم قائم او که منصوب الیه کی هغه مکرر وي وذلك الدفع يكون بتكرير اللفظ لك ضرب زيد 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 زد دبل عليك منصوب الیه کی تاکید شو او ضرب زيد دو بری ویلو دې سره هغه دوا کسی ختم کړي فیدی حاصل کړي لګا غفلت هم لري کو او یا غلطی کم ګماني کوي ولا ختم کو نو دا د منصوب ولا مثال شو سو صورت شو دو فیدې شو لیکره درېمه فیدا برو ګورئ کله کله سامع وای کې دې شي د متکلم مجازي معنا اخستي خلک وای کنه قطع الامير لسه امیر د غل لاس کټ کو هغه د خپل کټ کیته اقبل چاته وای دې کټ کا نو مجازن خلق د غشن الفاظ استعمالي چون کې د امیر په حکم شوی د قاضي او د جج د څه وای د وزیر اعظم په حکم شوی نو خلک هغه ته نسبت کوي نو دا مجازن وي نو سامع ګمان کې کېږي چې مجازني دا به سی وای کنه قطع الامير امیر د خپل کټ کړي مجاز مې نه دی امر دا درېمه پیدا شوه غفلت د سامع لري کوي سامع چې کوم ګمان د غلطي په متکلم کوي هغه ختمي او سامع چې کوم سوچ د مجازي معنی ساتي اوله ختمه مجازي معنی نه دی تاسو پیږئ دا کله منصوب کې وی کله منصوب الیه کې وی براته اوس او لدفع ظن السامع یادا چې د فقہی ګمان د سامع به په متکلم باندې تجاوزا چې دا مجازي معنی اخلي ازا والله کله به منصوب کی کله به منصوب الیه کی خلق وای زید قتیل زید قتیل مرش زید دسی وایا زور
خلک وایي لکه زید چې مړه امر چې مړه زید یې مړ کو نو کثرت والو تم خلک مړ وي مړه سم یې مړ کو وایي که نه وایي موږ عرف کې هم نشي مړه به والو یې مړ کو مړ نه دي ته مجازي معنی وایي که نو دلته هم سوچ دا دی زید قتیل کېدای شي مجازي معنی وي نو دوباره ذکر کی زید قتیل قتیل مجازي معنی نه حقیقي معنی مې مراد ده نو دلته دفع د مجازي معنی وکړه د سامعینه مجازي معنی مې نه ده مراد دا به منصوب کې شو او کله چا کی منصوب الیه کې لکه رابل مثال مې توختي ویلو قطع الامیر للسع امیر چیرې باچا هغه د غل نه لاس کټ کو نلته احتمال د مجازي معنی زید دی چاته ویلی تی کټه کې خپل ویني دا وایي چې نه الامیر مثلا دو بیری وایي بابا چا کی چی منصوب الیه کې اور اما في المنصوب نحو قولك زيد قتيل دفعا دي دفع الى توهم السامع دوهم د سامع چې يريد بالقتل چې کېدې شي متکلم اراده په قتل سره کړي الضرب الشديد سخزر فيجب حينئذ دلته واجب دی ايضا تکریر اللفظ دوباره راوړه چې قصه ختم شي حتى لا يبقى شك چې باقي باطن نشي شک فی اراده المعنى الحقيقي پر راوړلو د معنی حقيقي کی دوباره قتیل راوړو ومقه معنی حقيقي دوباره راوړو قتیل بھائی مجازي معنی میں نه ده مراد او فی المنصوب الیه کله منصوب الیه کوم د سکیږي فانه ربما نسب الفعل کله کله د وشي نسبت د فعل چاته وشي کنه خو کړه فعل دغه کس نه دغه متعلقات کړي محکوم دغه کړي ماموري کړي خلک وایي لکه زید گاړه واخیسته زه خپل غنی اخیسته وای کنه وای چا ولا اخیسته دا په گاړي څه پیږي چا ولا اخیسته به مو زید گاړه واخیسته وای کنه کومه ده لاړې ورکش حتى لا يبقى شك في رد المعنى او في المنسوب اليه فانه ربما نسب الفعل كلا نسبت الفعل الى شيء انت والمراد حالا کې مراد نسبته نسبت دغه فعل الى بعض متعلقاته چاته چې شوی دغه بعض متعلقات د حقیقت کې لکه دې مثال کې وګوره قطع الامير للسع د خپل غینی کټ کړي لاس ولا چا کټ کړي غلامي کټ کړي نو کته دغه د غلام والی معنی ختمه او وې چې منسوب الیه کې د مجاز معنی ختم شي نو به څه کې دوباره به راوړي یا به تاکید لفظي کې قطع الامير او یا به اضافه معنوي وکړه روان دي قطع الامير نفسه خپل کړي بل چانه فيجب حينئذ تقرير المنسوب اليه دي کې تقریر د منسوب الیه ضروری دی لفظا یا خو به لفظا کې تاکید لفظي ضرب زيد اي ضرب بسره هو ده کنه لگا به زین څوک نه پیږي به هو به ها ولا جوړ کړی دی به ها ولا ادا سي جوړ کړی چې لاندې به ترجمه ته لیکلي نو به ایران دي چې اوس ترجمه کوم نه جوړيږي بس به لیکلي دي لك ضربها ولا بس لاندې ترجمه کې ده لیکلي لك ضربها ولا نه دی خو غیر کړی هو ده اسی شری لیکي وګوره لك ضرب هو مغواله لا من يقوم مقامه ناغسو کې د مسجد په زمانه ولاړ دي د مامور نه خپل او کله مانوي تور تاکید کوي تاکید مانوي ضرب زيد نفسه او عينه څه مشکل لري لکه مرحل وقت ته هغه تابع ته وی لیکيږي او جز چې امر شان د مطبوع سامع ته مضبوطي دو جزا په نسبت کې یا په شمول کې تر اوسه پورې څه بیانو نسبت وسوي بای منسوب دیو که منسوب الیه دا خپل ټول افراد ته شامل دي رسی بدی الګ قوم را لې کله شي وته کسه تیر غلی نه مړ كلهم فسجد الملائکه کله شي ایوی ملکی فرشتي سجده کړي ځکه داسې کیږي چې ذکر د جمع مراد تینا مفرد وی زکریا علیه السلام مریم علیہ السلام ته جبرئیل علیہ السلام ځان راغلو فنادته الملائکه د زکریا علیہ السلام مسله ده اذا شان مریم علیہ السلام تم راغلو التم لفظ د ملائکه جمع راغلی حالانکه
یو دی نه کېږي داسې چې جمع یو مراد ته نه څه وي یو وي نو دغه مجازي معنی بیا نو احتمال چونکې د مجازي معنی نو راځي تاکید وکړي دې لپاره چې ټول افرادو ته شامل شي مجازي معنی نه ده مراد وګورئ دلته په نسبت کې نه مني چې فسجد الملائکه سجده ملائکه کړي دي کې شک شوبه نشته خو دلته احتمال د دې چې ټول افراد نه مراد نه منسوب کې څه قصه شته نه منسوب الیه کې مضبوطه ده بالکل سجده مراد ده منسوب کې تقریر علی ملائکه کړي دا منسوب الیه کې هم تقریر علی خدل د شمول کې احتمال لګي ټول نه نصیب سی ویل كله بس پوه شولې وګورئ او في الشمول اي التاكيد ما يقرر امر المتبوع تاكيد هذا ولا بيد سره کوي چې مضبوطی امر د متبوع په نسبت کې بالتفصيل الذي ذكرناه نسبت قصه هغه تفصيل سره کوم چې موږ ذکر کړ بیان وشو کنه او دیم او في شمول المتبوع یا دې رباري چې لګزما متبوع شامل له افراد او ټول افراد ته دلته فائدہ څه وی مولشت مخکې خو درې فائدې بیان کړل کنه نسبت کې دلته فائدہ دی مخکې تاسو ویل چې د مجازي معنی احتمال ختم کی کېدې شي ذکر د جمع راغلي مراد ترنه مفرد وي تجوزا دفر ظن د سامع کوي د مجازي معنی لا فی نفس المنصوب منصوب کې نه کوي لکه منصوب الیه کې بلکې بچا کې کوي بل فی شموله لافراده الګ چې دا منصوب الیه چې دا شامل د ټولو افرادو ته دغه مجازي معنی سامع د مجازي معنی احتمال لرلو په دې اعتبار سره چې منسوب الیه بدانی ملائک بنی بل صبي نه دې اعتبار سره نه په دې اعتبار سره مجازي معنی سوچو ټول بنوي فإنه كثيرا ما ډیر کرته ينسب الفعل دغه کنه فعل وای غلطی لیکره ينسب الفعل فعل منسوب کیږي الى جميع افراد المنسوب الیه ټول افراد د منسوب الیه ته مع انه خبهم اي نسبت خو فعل ټول ته وشي فسجد الملائکه ټول ته وشو کنه دا جمع صيغه ټول ته وشو احتمال لدی د کېږي چې څه مراد وي ماضي مع انه يريد سرد دين اراده وي د نسبت الى بعضها تا فيندفع هذا الوهم ندفع کی دغه وهم بذکر كله ذکر د کلو سره وکي یا د اجمعو کی یا د غیر اخواتو کی یا ور سره کلاهما هو جاني زید و عمرو کله شی ور راغلي کلاهما دواړه یو د ثلاثتهم وي درې ور راغلي یا اربعتهم ونحوها بس ورته ویږي کنه به فهذا والغرض من جميع الفاظ التاكيد هم دغه غرض دی د ټولو الفاظ تاکید نه مجموعي تور څو غرض شو څلور درې دي یا بغفلت لري گئی یا مخاطب متکلم باندې د غلطي ګمان ختمي او یا مجازي معنی احتمال لا ولا ختمي پیږي به دغه احتمالات کله منسوب یا منسوب الیه کی او کله بدید وړو کی نه چا کی شمول کی تاسو به شولې و اذا عرفت هذا کله چې دا قصه ذکر لا نفنقول وسراشي وليس تعریف کې ویلو تاکید په واره کې تابعون تابع دي ټولو ته شامل شو دا مې درته ویلو کنه به څه ویل چې امر د مطبوع مضبوطی د سره بدل بار شو ځکه بدل کې هم بدل مقصود وی دا نه چې بل څه مضبوطی معطوف عطفا بار شو ځکه الته دواړه مقصود وی دا نه چې یو د بل امر مضبوطی دا شی ورکی پوه شولې نعت هم بار شو ځکه نعت خو په غمانه دلالت کوي کما چې په موصوب کی مدعو کې برتوی دا نه چې دا غیشان حال مضبوطی کله کله نعت کې امدا کیږي کله چې موضحه وي وضاحت د بار صفت راشي چې شان د مدعو واضحي مضبوطی د څه کنه خو هغه وضعي معنی نه هغه استعمالي په دې درمه کو دي خبري کله کله نعت کوم د تاکید ولا معنی وي څه مطلب نعت رپاتېږي خپل مطبوع واضحه کې سامعته دا خو د تاکید ولا معنی شو مضبوطه کې واضحه کې نو دا غي جواب څه دی هغه وضعي نه ځکه هو وضع د دې لپاره شوی چې په غمانه صرف دلالت کوي کوم چې موصوب کې د دانه چې واضحه کې مضبوطه کې ناغه صرف استعمال له من خبره ده چې د وضعي
یو شی پاتې شلو عطف بیان ابار نه شو کنه نو به چې بالنسبه او شمول ویل هم بار شو ځکه هلته تابع چې مضبوطی خو په نسبت یا په شمول کې نه پڅ کې بیان یې کوو ته وره واذا عرفت هذا فنقول اخرج المصنف بارك مصنف الصفه نعت والعطف والبدل دريوانا عن حد التاكيد بقوله بدي قول ديوم جزباني يقرر امر المتبوع ديماني څنګه اما البدل والعطف فظاهر خروج وما ظاهر ده خروج دي دوړو به بدغ لفظ باندې يقرر امر المتبوع باندې ما درته ویلو کا ځکه مقصود ال تبدل وی دانه چې امر د متبوع مضبوطي او مقصود معطوف ولې دواړه دانه چې امر د متبوع مضبوطي واما الصفه صفات ولبار شو وإذا فلأن وضعها ذك وضع صفات شرع للدلالة دير بار شوي دلالة وكي على معنى في مطبوعها باغ معنى كما چې مطبوع كده اصل کې دير بار وځوي دير بار نه د چې امر د مطبوع څخه کی مضبوط کی نکله کله خو مضبوطی کنه اضافه صفت موضحه کی وضاحت د موصوف کوي کنه کوي لغه مضبوطه ولي کنه غیر سره څه کوي هغه جواب کوي وافادتها افاده صفت توضيح مطبوعها وضاحت دخل مطبوع في بعض المواضع ليست بالوضع هذا باعتبار وضع سره ندي هغه استعمال دی واما عطف البيان دې سره څه کله کدا هو وضاحت کوي کنه دې کې هو دیم رباطي کې داول څه کوي نو مضبوطی بالکل دا خو د تاکید بشان شو کنه جواب کوي بھئی التلفظ چی کنه نسبت او شمول کې نه ښه څوي وهو لتوزيع مطبوعه أغد توزيع مطبوع بالرازي فهو يقرر أمر مطبوعه أغهم مضبوطي أمر مطبوع ويحققه أو خي واضح تحقيق درسي لكن لا في النسبة والشمول نسبة والشمول كي نبي نبار شو كان شو راجي برالا نور أغاك هذا حاصل ما ذكره المصنف في شرحه ده سمي شويل مصنف بشارة كيوم ده غشان دي كريني وهو لكبر وغريجي تروسا دې څلورم باس یو جزء وشو تعریف د تاکید اوس دوه اقسام ذکر کړي تاکید په دوه قسمه لري توجه جي یو ته تاکیدی لفظي ویل کېږي بل ته تاکیدی معنوي تاکید لفظي تعریف سره تکرار لفظ سره لکه منصوب یغه مکرر وی زید قائم قائم او که منصوب الیه یغه مکرر وی ضرب زید زید دوم نمبر څو دی تاکید معنوي تاکید معنوي چاته وای معنی ته معنی لحاظ پکې ساتل شوی دغه لپاره خپل الفاظ دي دا ور سره راځي لکه نفس عین دې کلا کلتا وغیرہ را بشي متنا الفاظ وایي په وګورئ هو اي التاکید چې مرجي خو دلا لفظي لفظي دې لفظي کې یا کما یادا نسبتی ده کنه سمانا دا تاکید چره دا منصوب بلفظ تا اے منصوب الى اللفظ ولحصوله من تکریر اللفظ زګه دا تاکید چې دا حاصلېږي د وجه د لفظ د تکرار نه لفظ پکې کردار ادا کړی دی نو ځکه لفظ ته منصوب شو وما نبي بالمعنوي دی دلته یا کومه ده دلته یا نسبتي ده چاته چې منصوب دی هغه پکې کردار دی د معنی پکې کردار دی اے منصوب دی معنی تاری حصوله ذکر دا تاکید حاصلیږي من ملاحظه المعنى د معنی د لحاظ ساتلو بوجه تاسو پوه شئ ما تاسو ول دیم جز کې باندې څه بیان کړي دوا اقسام تاکید لفظي تاکید معنوي اوس تاکید لفظي کې راته لګه خبره کوي دا خو صرف تش تقسیم وشو تعریفونه خو لري کړی نه دي کنه وره فاللفظي منه لفظي په تاکید کې تکریر اللفظ الاول بس کم لفظ کته تقریر کې نو بس دغه دوباره راوړه تاسو پوه شئ کنه کاغه منصوب دی او کاغه منصوب الیه دی اے مکرر اللفظ الاول مکرر ول لفظ اول او معاده حقیقتا او دوباره راوړل دي کله حقیقتا هم راوړي جاءني زید زید حقیقتا راوړو په خیال دی ده کنه بس د تاسو فرض کې چې تاکید لفظي تعریف کوي ور سره راته یو مثلا یو قاعده بیانې عقیده دا د چې دا تکرار د لفظ چې بکی کوم کیږي کله حقیقت کې
زید قائم زید دوباره راوړل شو کنه او کله حقیقت کې نه وي حکمن وي لکه ضربت انت دا ضربت کې تاکید څوک شو انت خو موږ بینه ته دوباره راوړل دي اخو تره موږ دوباره څوک راوړلو انتم راوړلو ویږي به وجه څه ولې چې د ضمیر مرفوع متصل چیرې هغه بغیر د اتصال دوباره موږ راوړې نو شو مجبور ای ورته چې د لفظ راوړو چې معنی د دې ورکی لفظ بدل وي ضربت کم د مخاطب معنی ورکول او انت کم نور الفاظ بدل دي کا ویږي لکه وګورئ دا حقیقتا دوباره راوړل شجاع زید کله حکمن وی لکه ضربت انت یا ضربت انا طوبل انا بال فإن ذلك في حكم تكرير اللفظ كذا وإن كان مخالفا للأول اگر کدل تکلفظ وګوري بینیه اول نه دی اول مخالف دی لفظا کا ولید سکه لکه اذ ضرورت داعیه ودد ضرورت دعوت راکې الى المخالفت ضرورت دی او ضرورت په وجه هډر شي نه دی اس کی ضرورت تبيح المحظورات سلام ماده إذ الضرورة داعية إلى المخالفة لأنه لا يجوز تكريره متصلا ذكر جائز نه دی تکریری متصلا دسی کې دی شي چې دا انت ضمیر متصل راوړو تی بیان کذا ضربت پس بتر راوړی ته شي کې دی شي نشي ویلې به خبره ضرب تا دا ته دوباره راوړی ته متصل راوړی شي نو مجبوری ده ته راوړی والحرج مدفوع كم يدور السجن ويجري التكرير مطلقا دایره تبل یو مسله بیانې دا تاکید چره کنه لفظي دا په ټول الفاظو کې چلیږي افعال کې هم چلیږي اسماء کې هم چلیږي حروف کې ان زيدا ضرب زيد جاءني زيد درې وړ کې چلیږي بلکې مرکب مفید مرکب غیر مفید تقییدی وغیرہ کې هم چلیږي غلام زید قائم رسې کنه به اعتراض کول شي موږ بیان په توابع او کشرو دي توابع اسماء دي او تا خبره چاته وړه افعال او حروف ټول ته دې سره څه کې نور خبره کوو ته وګورئ ويجري جاری کیږي خا دا تاکید په کم کې چې موږ لګي دا جاری کیږي افعال او اسماء او حروف کې نو دا تاکید چې کم یو دی دا خود اسماء بیان دی او جاری کیږي بچا کې افعال دا به څنګه لانجه جوړه نشو وې دلته یجري کې ضمیر مطلق تاکید تراجه دی اصطلاحي ته نه دی وره ويجري التكرير مطلقا يا دوما لا التكرير الذي هو التاكيد للسنه غنيادو في الالفاظ كلها اسماء او افعالا او حروفا او جملا او مركبات تقييديه او غير ذلك نور بيږي کنه او لبل وره دا کې دي شي کنه چې ويجري کې ضمیر هم دغه تاکید تراجی چا کې چې باش شروع دی تاکید لفظي ته نبی اعتراض دی چې تاکید لفظي خود اسم اسماء اقسامونه دي ته شروع چا کې افعال حروف تراړي ویجی دلته هم اسماء کثیره مراد دي په هر قسمه اسم کې راځي دا مطلب دی افعال حروف د نزوګه ویږي به نڅوي ولا يبعد ارجاع الضمير بعيدا عن راجي شي ضمير الى التاكيد الذي للصلاحيته به اعتراض د كلها په فائدہ به څه وي دغه به دار چی دا کوم اسماء چې دي دغه صرف دانه دي نو ټول کې جاری کیږي ښا ان دې د لپاره خاص اسماء نه دي لکه څنګه چې مانوي د لپاره خاص اسماء دي نفس او انکلا او غیره وطنه اسماء دي دلته دا څنګه دلته په ټول کې جاری کیږي خجي وتخصيص الالفاظ بالاسماء چراله کوم ته ورسېږي او تخصيص د الفاظ بالاسماء خاص بشي الفاظ صرف اسماء پورې ها او به اعتراض نه جواب داري ويكون المقصود من هذا التعميم به مقصود د تعميم نه چې کله هاي ویلې وا اغه مقصود عدم اختصاصي بالفاظ محصوره دا نه د چې خاص دی مخصوص الفاظ پورې لکه تاکید مانوي چې مخصوص الفاظ پورې خاص وي دا د غشن نه دی دا فائدہ د چا شو د کله ها شو لگا دا له چمنګ ضمیر تاکیدی اصطلاحي در لفظي اصطلاحي تراجی ضمیر وایي کنه به